الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعين و ناظرین، الله سبحانه و تعالی زمونږ او ستاسو در قیامت پورې څومره انسانان چې راځي د هغې دپاره معیار، رهنما، مشران، قائدان صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین ګرځولي دي. قرآن پاک کې الله جل جلاله فرمایي آمنوا كما آمن الناس، تاسو داسې ایمان راوړئ څنګه چې د صحابه رضوان الله عنهم اجمعین ایمانو. صحابه رضوان الله عنهم اجمعین د ایمان راوړو سره سره ډېر مصیبتونو، پریشانۍ کې، تکلیفونو کې د الله جل جلاله په امتحاناتو کې ګیر شول، لیکن الله جل جلاله په هغه مشکلاتو کې، تکلیفونو کې، پریشانۍ کې، غمونو کې، مصیبتونو کې داسې کامیاب کړل چې تر قیامت پورې راتلونکي انسانانو دپاره الله جل جلاله هغوی یو معیار یو سټینډرډ الله وګرځول. نو موږ تم الله پاک موږ نم مطالبه کوي الله پاک چې ای خلکو تاسو داسې ایمان راوړئ څنګه چې د صحابه ایمانو. مطلب دا چې څنګه د صحابه اخلاق و هغه شان اخلاق، د څنګه د صحابه ایمان و هغه شان ایمان، څنګه د صحابه نبی علیه السلام سره محبت و هغه شان محبت، څنګه د صحابه منځونه و هغه شان منځونه، څنګه د صحابه تهجد، د صحابه نوافل، د صحابه د فرایض اهتمام، څنګه د صحابه په زړونو کې د الله جل جلاله د دین عظمت، محبت او د دین د حاصلولو جذبې وي، څنګه د الله د ذکر جذبې وي د صحابو په زړونو کې، څنګه د صحابو په زړونو کې د الله جل جلاله محبتو، د الله جل جلاله د پاره هر یو نیک عمل کولو، او څنګه د الله جل جلاله د دین جذبه، د دین محبت، او په ټوله دنیا کې د دین خورېدل دا د هغې جذبه وه، د هغې محبت و چې زمونږ هم دغه شان زمونږ نه مطالبه هم د الله جل جلاله د دغه ایمان ده، د دغه شانتې د جذباتو ده، د دغه شان د محبت ده چې د الله د دین سره، د الله د پیغمبر سره زمونږ هغه شان محبت وي څنګه چې د صحابه محبت دی، څنګه د صحابه محبتو چې هغه شان د نبی علیه السلام په یعنی نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو صحابه، او فوراً ورله کافرانو دومره تکالیف ورکړه. حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې الله پاک کومه لویه مرتبه ورکړې وه، خو چې ایمان یې راوړو او بیا د نبی علیه السلام په اجازت سره کلمه وویله، د مکې خلک پرې راغون شو، داسې حد له ووالو چې ټول د وینو نه ډکو، بېهوشه شو. په هوش کې راغی. بیا د نبی علیہ السلام فوراً چې څنګه په هوش کې راغی فوراً په جبه باندې د نبی علیہ السلام نومو
وای تر هغه وخته پورې به مور ته خپلې مور ته وایي تر هغه وخته پورې به د دې مرۍ نه یو ګوټو مخ کته لاړې نه شي او نه به بوزم تر څو مې چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم دیدار نه یې کړی زیارت مې نه یې کړی. نو هر څومره صحابه رضوان الله عنهم اجمعین چې وو هغوی دومره تکالیف برداشت کړه مصیبتونه یې برداشت کړه خو د الله جل جلاله دین یې د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسو. حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه ډېر بوډا کمزوری ضعیف صحابي وو. خپلو ځوانانو زامن ورته وی چې اباجان تا ته د دین تا خو ډېر د دین دپاره قربانیانې کړي دي خو اوس ته کښېنه په کور کې او موږ به د الله د دین خدمت کوو موږ به د الله د دین د خورېدو کوشش کوو موږ به جدوجهد کوو موږ به جهاد کوو د الله د دین دپاره. حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه ورته وفرمایل نه 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 ستاسو قبر جدا دی زما قبر جدا دی. عزیزانو حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه بیا د نبی علیه السلام بهترین مهمان نوازو. نبی علیہ السلام چې کله مدینې ته تشریف راوړو نو اول چې دی د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور ته تللی او ابو ایوب انصاري رضی الله عنه به هر وخت د نبی علیہ السلام خدمت او هر وخت د نبی علیہ السلام په صحبت کې د ناستې کوشش کولو او و به اکثر به او خپل مال جان هر څه د نبی علیہ السلام په شان او د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر کړو. او هغه ابو ایوب انصاري رضی الله عنه هغه اوس په استنبول کې په ترکی کې پروت دی د الله د دین دپاره تللی دی. عزیزانو ډېر تکلیفونه ورته ملاو شوي وو خو د تکلیفونو بدلې ولا الله په دنیا کې م ورکړي په آخرت کې م ورکړي. نن انشاءالله موږ د یو صحابي واقعه وایو. حضرت انس بن نضر رضی الله عنه ډېر د لوی مرتبې صحابي وو. د څه وجې نه په جنګ بدر کې نه و شریک شوی لیکن ډېر لوی ارمانو په زړه باندې ډېر زیات ارمانو چې کاش زه په جنګ بدر کې شریک شوی وی. ډېره لویه غزا وه او د مسلمانانو او د کافرانو اولنی جهاد و چې کاش دې کې زه شریک شوی وی. خو بیا د جنګ احد واقعه راله نو د احد په جنګ کې په داسې بهادرۍ سره وجنګېدو داسې بهادرۍ سره چې د کافرانې بالکل تس نس کړه ډېر خراب کړه او بیا مسلمانانو ته فتح مو شوه په شروع کې. لیکن نبی علیه الصلاة والسلام څه صحابه په یو غار کې کېنولي وو یو د غر یو درمیان و هغې کې کېنولي وو او ګاټي وه په هغې کې کېنولي وو او نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې تر څو پورې درته ما نه ویلي د دې ګاټۍ نه به تاسو نه راکوزېږئ. نو بیا کافران وتښتېده شروع کې مسلمانانو ته فتح وشوه کافران وتښتېده او بیا چې دی هغه چې کوم صحابه نبی علیه السلام هلته کېنولي وو هغوی ته خو خپل امیر ووي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې تاسو دلته نه مخ وځئ او هغوی هلته نه راکوشو. هغوی خو وایي چې بس نبی علیه السلام د جنګ په وخت کې وي او اوس ورځو چې موږ هم د غنیمت دا مال راغونډ کړو. په دې کې څه صحابه هلته کې وو هغوی شهیدان شو او څه چې دی هغوی ښکته راکوشو او دغه کافرانو کې غالبا حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه هغه وخت ایمان نه وروړی ډېر هوښیار او عقلمندو هغه طرف باندې راتاو شو او په مسلمانانو یې ناګهانه د شا طرف نه واپس حمله وکړه او ډېر صحابه پکې شهیدان شو او حضرت انس بن نضر رضی الله عنه دا هم په هغې کې شهید شو او چې کله ولګېدو په هغه شو او تقریبا چې د 70 نه زیات بلکې بعض روایتو کې راځي چې را بدن یې بالکل غلبېل شوی و دومره یې ویشتلی و په غشو او په دغه باندې چې بالکل بدن یې زرې زرې شوی و په تورو باندې لګېدلی و د اویاو نه زیاتې تورې په هغه حضرت انس بن نضر رضی الله عنه باندې لګېدلې وې. او هغه صحابي چې کله وفات کېدو نو بیا څه فرمایي چې ما ته د جنت خوشبو راله د جنت خوشبو ورته الله په دنیا کې وښودله الله په دنیا کې د جنت خوشبو بوی کړه. مزدانو داسې صحابه چې الله پاک ورته په دنیا کې د جنت زیری ورکړو د جنت نعمتونه ول الله ورکړو او د جنت خوشبویانې په الله بویولې په دنیا کې. نو د حضرت انس بن نضر رضی الله عنه دا واقعه ده زر یو نظر وایو ان شاء الله ډېر لوی خیر او فایده به راته رارسي. څومره چې موږ د صحابو تاریخ وایو د صحابو واقعات وایو هغومره به د صحابو عظمت
محبت زموږ په زړونو کې کوزیږي او زموږ په مخامخ او بلکې چې هر ځای کې د صحابو د عظمت او د صحابو صفات بیانېږي نو هیڅوک به دا جرأت نشي کولی چې صحابو په شان کې په شان باندې ګوته اوچته کړي یا د صحابو په شان کې ګستاخي وکړي یا د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړي هیڅکله به هیڅوک به هم داسې جرأت نشي کولی. نو حضرت انس بن نضر رضی الله عنه چې څنګه شهید شوی د هغه د شهادت قصه بیانوي. حضرت انس بن نضر رضی الله عنه یو صحابي و چې د بدر په جنگ کې شریک شوی نه و. هغه ته د دې سخت غم او دردو په دې به خپل نفس ملامته کولو چې د اسلام لومبی عظیم شان جنگ او ته په هغې کې شریک نشوې. دا یې آرزو وه که چېرته بل جنگ شو نو خپل ارمان به پوره کم. نو بیا د احد جنگ شروع شو. د احد جنگ بیا پیش شو. د احد په جنگ کې چې په هغې کې دی په ډېر لویه بادرۍ باندې وجنګېدو او ډېر زړورتیا سره شریک شو او ډېر جوش و جذبې سره شریک شو او په هغې کې جنګېدو. د احد په جنگ کې اول خو مسلمانانو ته فتح وشوه خو په اخر کې د یوې وړې غلطۍ په وجه مسلمانانو ته شکست شو. هغه غلطي دا وه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څه کسان په یو خاص ځای مقرر کړه چې تاسو به د دې ځای نه تر څو چې درته ما نه ویلي نه به خوځئ د دې ځای نه، چې د دغې طرفه د دشمن د حملې ډېره یره ده. هر کله چې مسلمانانو ته په شروع کې فتح وشوه او کافران وتښتېدل په تېښته شروع شو نو دوی خپل ځای دغه چې کوم صحابه مقرر کړي دوی خپل ځای په دې خیال پرېښوده چې اوس جنگ ختم شو، کافران وتښتېدل او جنگ ختم شو. نو تښتېدونکو کافرانو پسې تلل پکار دي چې د غنیمت مال حاصل کړی شي. د دې لږ ونته ټولګي سردار منې هم کړل. د دې چې کوم امیر و نبي علیه السلام چې کوم مقرر کړي د دې چې کوم امیر و هغه امیر چې دی دا کوم صحابه چې وو دوی منې هم کړه چې د نبي علیه السلام ممانعت دی. نبي علیه السلام منې کړي دي چې د دې ځای نه به نه کوزېږئ چې تاسو دې ځای نه مه خوځئ. خو دغې خلکو دا خیال وکړو دغه صحابو دا خیال وکړو چې د نبي علیه صلات وسلام ارشاد صرف د جنگ د وخت دپاره و، د جنگ د وخت دپاره و. دغه ځای نه لرې شول او میدان ته ورسېدل. تښتېدونکو کافرانو دا ځای خالي ولیده نو د دغه طرفه راغلل چې کوم ځای خالي ولیدو نبي علیه السلام کوم صحابه مقرر کړي هغه ځای چې خالي ولیدو نو هغه طرف نه بیا دغه کافرانو حمله وکړه او مسلمانان بې فکره او دې ناګهانۍ د بې خبرۍ حملې سره بیلونکي شول. هغه چې کومه فتح یې حاصله کړې وه هغه یې د لاسه ووتله او د دواړو طرفونه د کافرانو په منځ کې راغلل. په دې وجه اخوا دېخوا پریشانه تښتېدل. حضرت انس رضی الله عنه ولیدل چې مخامخ یو بل صحابي حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه را روان دی. هغه ته یې وویل ای سعده چېرته ځې؟ په الله تعالی مې دې قسم وي، په الله تعالی مې دې قسم وي چې د جنت خوشبویي د احد د غر نه راځي. دغه انس بن نضر رضی الله عنه د سعد رضی الله عنه ته وفرمایل چې ای سعده د احد د جنگ نه د احد د میدان نه ما ته د جنت خوشبو را روانه ده. دا یې ووی او توره خو یې په لاس کې وه د کافرانو په ګڼه کې ورننوته تر څو چې شهید شوی نه و واپس نه شو. د شهادت نه پس د هغه بدن وکتلی شو نو غلبیل شوی و د 80 نه زیات زخمونه د غشي او د تورې په بدن باندې جوړ شوي وو. نو دا صحابي نه پیژندلی کېدو، دومره زیات په غشو باندې او په تورو باندې وهلی شوی چې نه پیژندلی کېدو. نو بیا یوه خور راله خور او خور یې د دې ګوتو دا بندونه نه دي د دې ګوتو د بندونو نه وپېژنده چې دا زما رور دی. عزیزانو کوم خلک چې په اخلاص او رښتوني طلب سره یعنی په اخلاص سره د الله جل جلاله په کار کې ولګي هغوی ته په دنیا کې د جنت مزې راځي. حقیقت دی په دنیا کې د جنت مزې هغه خلکو له الله ورکوي چې کوم په اخلاص سره او په عشق و محبت سره د الله جل جلاله په کار کې ولګي. د حضرت انس رضی الله عنه په ژوند کې د جنت خوشبوی بویوله. که چېرې اخلاص په سړي کې راشي نو په دنیا کې ورته د جنت مزې راځي. ما د
شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه فرمای ما د یو معتبر سړی نه چې د حضرت مولانا شاه عبدالرحیم صاحب رایپوری رحمت الله علیه مخلص خادم و د حضرت مولانا شاه عبدالرحیم صاحب رایپوری رحمت الله علیه چې زموږ د دیوبند ډېر لویه سرمایه وه، ډېر لویه هستي وه، د هغوی یو خادم و، مرید و. او حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه فرمای چې ما هغه لیدلی و، د حضرت د دغه خادم مقوله وه، یعنی وینا یې اورېدلې وه. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه فرمایي وایي ما د دغه خادم نه اورېدلي وو چې د جنت مزه راځي. دا په فضایل رمضان کې دا واقعه لیکلې ده. حضرت رایپوري رحمت الله علیه دا چې کوم مرید او ډېر لوی بزرګ هم و هغه مرید، نو هغه مرید چې و هغه د فضایل رمضان کې د هغه واقعه حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه لیکلې ده. هغه به وایي چې ما ته د جنت مزه راځي. عزیزانو چې کم مخلص خلق وي، د الله په دین کې مخلص وي، د الله د دین خدمت کوي، الله جل جلاله په دنیا کې د جنت مزې ورکوي. نو انشاءالله العزیز مونږ هم د الله نه غواړو، الله دې مونږ هم زمونږ په زړونو کې هم د الله د دین محبت واچوي. والله قسم دی نبی علیہ السلام فرمایي وایي که تاسو په زړونو کې د دنیا محبت راغی، د دین عظمت او محبت به ستاسو له زړونو نه وځي. اذا عظمت امت الدنیا، زما د امت په زړونو کې چې کله د دنیا محبت راغی، عظمت په زړونو کې راغی، محبت راغی، مرتبه په زړونو کې راله، نزعت منها هیبت الاسلام، د دوی د زړونو نه به د اسلام هیبت، وقعت او محبت وځي. او حقیقت ته نن سوچ وکړئ، هر طرف ته د پیسې आवाज دی، هر طرف ته د لالچ आवाज دی، هر طرف ته لالچ دی، هر طرف ته دوکه‌بازي ده، هر طرف ته دو نمبري ده. وجه سره چې دا ذلیله دنیا وګټم. عزیزانو دعا وکړئ چې الله جل جلاله زموږ په زړونو کې د دین محبت واچوي، د صحابو محبت هم په زړونو کې واچوي، د نبی پاک صلی الله علیه وسلم محبت هم په زړونو کې واچوي، او الله پاک د خپل علم نه علم او د خپل حلم نه حلم راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.